نو بیا ان شاء الله ارسو مخ په وړاندې روان یو. د دې نه بعد چې کوم دی زه دعوت ورکوم وحدت اچي صاحب ته کوم چې زمونږ نن چیف ګیسټ دی هغې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. وحدت اچي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې ناس زما خواږه مشران هغوی سره ناس زموږ خویندې وروڼه ډاکټر نرسس ما ته مخامخ زما همزولي وروڼه مشران زما بلدیاتي وروڼه په جمع السلام علیکم. خبرې خو ډېرې ملګرو وکړې ما هغه یو ټاپک دی ټیم د کمي د وجې به خبرې شارټ کومه ځکه چې هر چا نن سبا کارونه دي د جمعې ورځ ده خو یقینا زه به ایز بزنسمین یو خبره راته وکړم زما چونکې دوه فیلډه زه چلوم یو زما سکول سیکټر دی په 400 کې یو مې د ټریول سیکټر دی. یقینا چې کله یو کس انویسټمنټ کوي نو هغه ډوبي د بزنس خپل دا د پراپټ سوچ کوي چې زما ته پراپټ دی رسونه راځي د دې لوس څنګه پراپټ سوي ګټه به څنګه خو دلته زه هغه سوچ نیم داسې ځکه چې تیلیسیم یا واحد داسې یو سنټر دی چې دې ګټه مټه ګورې داسې نشته دا یو د خدای کار دی. نو د دې نه خو ما دا ظاهرېږي چې زموږ د یاسر رور چې دا د ډاکټر الماس په نقش قدم الحمدلله روان دی ځکه چې دا تیلیسیم یا سنټر کولاوړ ښه ډاکټران زموږ په تنګي کې شته ښه هسپتالونه چلی لګیا دي هغوی داسې یوړه ونه کړه او داسې یو دغه ونه کړه. تیلیسیم یا ماشومان اکثر موږ په فیسبوک کې نو چېرې پلانکي وینې ضرورت دی ډنګري وینې ضرورت دی داسې یو ځای نشته چې هلته لاړ شي هلته خپل خلک تپوس وکړي چې دا وینه شته نشته یا یو سړی وینه ورکول غواړي چې چا یې ورکړي. نو دا یقینا یو ښه سوچ دی یو پازیټیو چینج دی په هسپتال سیکټر کې دا دوی راوسته او باقي ملګرو وي چې نقص په هر فیلډ کې په هر ځای کې غلطۍ کېږي نقصونه وي خو په دلته خو الحمدلله موږ ځکه مطمئن یو چې دې خلکو تعلق د دې فیلډ سره دی او بیا چې ډاکټر الماس غوندې سړي یو ځای مشري کوي یو ځای د هغې منیجمنټ سمبالي نو یقینا وایم چې هلته به د غلطۍ امکان نه وي. نو زمونږ د باقي داسې نه چې دا به دلته پروګرام وشو مونږ لاړو به دا شی به په خپله چلیږي نه دا به مونږ خلک چلو دا به په مونږ چلیږي که هغه مالي وي که بدني وي که چا مالي وس نه کېږي بدني راشي وینه دې ورکړي داسې زمونږ یو پیشنټ راشي یو دغه راشي چې مونږ دلته راشو ځکه چې دا ځای چونکې نوی دی یو نوی ځای چلول سټارټ کول دا زموږ د خلکو ذمهواري ده. په دې وخت کې انویسټمنټ کول په بیا په تنګي کې کول دا ډېره ګرانه خبره ګورئ چې تاسو وګورئ نو غټ بزنسمین خلک غټ سوچ والا خلک بهر لاړل د پېښور ته ځي پېښور نه اسلام آباد ته ځي اسلام آباد والا بار ته ځي حالان چونکې د ملک داسې دي چې هلته انویسټمنټ کول دا ډېر ګران کار دی. بیا هغه زړو کو او هغه څنګه چې په 98-2000 کې الماس یو زړه کړو چې چا هم زړونه وکړي پرایویټ سیکټر کې او ډاکټر صاحب راپاسې د پرایویټ یو سیسټم پې روان کړ دا ډېر غټ زړه کولی دا کالي خرڅول او دونه انویسټمنټ کول په هغې وخت کې دا یو غټ یو ریسک اغوښتو الحمدلله هغې سله ولا خدای ورکړه او موږ اینو هر څه چې څه دي دا هغه دواګانې دوا خدمت دی چې ده زموږ کړی زموږ د تنګیوالو د تاثیر تنګي کړی. نو زه دغه امید ساتم د یاسر ورنم چې دلته چې سم وي که الماس په پېښور کې وي که هر ځای کې وي موږ به یو موږ ته وایه که ستا وینې ته ضرورت وي په ټایم کې نور څه خبره اترې موږ به ته په نیمه شپه حاضر یو. ما دلته رضاکار تنظیم زموږ چونکې داسې یو تنظیم دی نصرالله بی فیض الامین بی زه موږ ټول د هغې یو حصه یو ځای کې موږ مختلف پارټۍ یو ځای کړي دي یو تنظیم هم د رضاکار تنظیم په نوم جوړ کړی دی د تنګي لپاره په سیلاب کې هم د هغې خدمات ته چانه پټ نه دي. زه هغې طرفه صدر دا اعلان کوم چې زموږ رضاکار تنظیم څونه ګروپ دی موږ به راځو دلته به وینه ورکوو. بل زما دا یو خواست تاسو ته چې داسې د یو بلډ کیمپ یو انعقاد کوي په میاشتې مو بعد په میډیا راولې چې موږ خبرېږو زموږ ملګري خبرېږي او موږ به ټول تاسو چې څنګه راغلي دغه شانتې 50 کسان 100 کسان په یو ځای راځو یو بلډ کیمپ په تاسو سره خپل موږ جمع کوو دلته فري دا به دای چې د دې ماشومانو زندګي ده په دې موږ نه څه نه ځي چېرې دا وینه ورکول موږ خاصې ما خپله 2-3 ځله ورکړی دې کې داسې هغه نشته چې یاره نقصان نشته یو دغه شته مخکې به کوو ملګرو ته هم به یو دا موږ داسې د سیاست کې دنیا لپاره نه کار څه منډې تړنې تاوان نه کوو دا خو یو داسې کار دی چې عبادت دی د دې لپاره خو زه دا خپله یاسر ته دا وایم زما که مالي وي که بدني وي په ما دې نیمې شپې مواز کوي زه به ولاړ یم دې تلیسیم یا ماشومانو سما لاس څه کېږي زه به ورسره انشاءالله کوم او دا شی به کامیابو ځکه چې دا زموږ د تاثیر تنګي د عزت یو سوال دی چې اوس تلیسیم یو سنټر کلو شو خدای مقداره نه بند نه شي هسپتال به خو انشاءالله چلیږي هغې خو موږ سره ځکه دغه نشته چې هغه داسې یو شاته پسې سپورټ شته داسې یو د دې خپل الحمدلله یو نوم دی یو دغه چې هغه به روان وي پر تلیسیم سنټر دا دې کې ګوره انویسټمنټ سوچ نشته دې کې د ګټې سوچ نشته دا خالص عبادت دی چونکې دوی نوم هم خدمت دی نو الله ته خدمت واخلي زموږ دغه دواګانې خو زما ټولو وروڼو ته د میډیا وروڼو ته
زما نور څونه پارټي د مختلف پارټورونه دي مشران دي هغوی ته دا خواست دی چې سپورټ په ورکو کاغه تیلیسیم بیا په مت کی کاغه نور د پیشنټ په مت کی باقي چې دوی کوم ریټس وي د ډیلیوري کیسونه نور دا موږ اینو د ډیلیوري خو زما په خیال مینیمم دلته چې 15-20 هزار نه کم نشته یو د کوم کا پرایویټ سېکټر ورځي کې تاسو لاړ شئ دا به چې سوي نو دا خو ډیر لکه خو یو د غره دا چې زموږ د ډیلیوري دا کیسونه چې دا په غریب هم راځي په مالدار هم راځي زموږ غریبانو نه چې دا وي ته دا خبره ورسول دي چې تاسو په ګرانه کې چې له 100 روپے په ډیلیوري ورکوي چې دلته 15 زره وشي نو خبرني نو دا شی بالکل د میډیا رون ته ما خاص چې دا هایلایټ کی دوی اچنګ پی سټرکچر دی باقي تیلیسیم بیا سنټر په دې باندې یقینا ډیر ځا خوشاله لکه دا داسې بچی چې دا وی زموږ د امداد زموږ د وینې منتظر دي دوی نور سب پکار نه دي دوی صرف وینه پکار ده نو دغه شی کې به موږ ان شاء الله پوره سپورټ ولا ورکو کاغره تنظیم د طرفه کاغره پارټي طرفه کاغره عوامي طرفه دا زموږ په شریک هسپتال کې موږ ټول مختلف پارټو ولا څنګه چې الماس ته زموږ د ګلدستره غونډه کړې ده یقینا د ماته چې کوم ناس دي مخامخ دار تنګي هغه خو مشران دي هغه سترګې دي تنګي په دې پیژندل کېږي هر سړی شاته په زرګونو پالوز دي زرګونو خلک دي وسره نو الحمدلله موږ به دغه شانتي موږ المسرور دی په نیمه شپه هم راځو دروازه هم راځو سم مسلې ولاړ دیو دا زیبا کامیابو دا زموږ په ذمہ راځو یو کار وکړو باقي اوس کامیابول چلول دا زموږ کار دی له سپورټ ورکول اخر کې بیا یو ځل د ټولو ډیره شکریا ډاکټر المسرور د عزت را کولو د نور مرګرو د میډیا رونو د تاسو د یاسر ډیره شکریا د ټولو مشرانو چې را مونږ برداشت کړو دلته رالل او دا یو ښه پروګرام یو ښه ګیدرینګ شو او یقینا دا به تنګي په تاریخ کې یو ښه دغه راولي یو ښه چینج به راولي او موږ د امید لرو چې یاسر چې څنګه الماس خدمت کړي داسې به یاسر هم کوي والسلام نننې ټولې غونډې کریډټ چې چاته دي ډاکټر الماس نو د دې ډېر زیات شکرګزار یو مونږ د تنګي خلک هم بلکې د دې ټولې علاقې چې څومره خلک دي د هغې نه بعد چې کوم دی زه یاسر جان ته دعوت ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي یاسر جان بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ټولو میلمانو ته السلام علیکم سلام نه پس زه د علب خان صاحب خبرې ما واورېدې چونکې هغه داسې خبرې وکړې چې لکه یا الماس صاحب دغه داسې کار کړی داسې کړی نو زه هغه ته دا وایم چې هر فیملی کې یو داسې ممبران چې هغه ټوله فیملی په هغوی چلیږي زما په فیملی کې ډاکټر الماس او حاجي شاه خالد زما ترونه زما د ارمانو چې زه دوی دواړو شان جوړ شم او نن مې هغه ارمان انشاءالله رسی چې زه به دوی شان کېږم چې کومه زما الماس تره او خالد تره چې کومه د خلکو خدمتونه کوله مونږ به ورته کتل او مونږ به کول چې خدای پاکه داسې مونږ هم جوړ شو چې کوم دا زمونږ دا مشران دي دغه دي نو ما هم یو قدم راوچت کو شروعات مې وکړو او ځان به انشاءالله هم هغه د خپلو ترونو نوم به روښانه کوم د خیره او د دې تنګي د عوامو خدمت به کومه انشاءالله بې لالچه بې دغه او شروعات مې لا غشتی دی لومبۍ ورځ د افتتاح ده ښه ډېر زیات مخالفت دغه راته پکې شروع دی خو تلیسیم یا ما ته پته لګي په اسپتال کې زه چې چونکې وایي د 5th کلاس نه د خپل تره سره په دې سنا اسپتال کې وم او زه خلکو ته وینم چې څونه تکلیف دی د بلډ پیدا کولو نو دا د خلک د دې ماشومانو د پلارانو نه تپوس وکړي چې یاره بلډ پیدا کول څونه ګران کار دی مونږ له منډې وو دغه کوو نو د هغې دپاره ما ړومبي آغاز د بلډ نه وکړو میټرنټي هوم اوټي سیسټم مې چالو کو او داسې اوټي مې راوړه چې انشاءالله په ضلع چارساده زه چې په پېښور کې به هم د دې په مقابله کې نی زه به خپله ښه بھرپور کوشش کوم بل په دې سټیج باندې دا د دې ټولو مشرانو مخکې دا اعلان کوم کو فروټو والی سبزی والی چینچی والی د هغوی ماشومانو کیسي 1 روپۍ به هم تر میډیسنه پورې په دې خدمت اسپتال کې نه لګي بالکل د جیبه به یې کومه د دې مشرانو په تعاون به یې کومه او بس دا مې یو غټ ارمان و د دې خپل فیملي کې چې کوم دغه زما د 2 ترونه چې زم د دوی شان شم کې وبه نه شم هغسې خو خپل کوشش کوم چې الماس او شاه خالد د هغوی په دغه شان لاړ شمه چې څنګه هغوی یو خلکو له دغه ورکوي که نه خلک ته خوشحاله دي که په تاڼه تحصیل ورځي د هغوی نومالې نو مونږ له خلکه دغه راکوي چې یاره دا د الماس وراره دی دا د خالد وراره دی
نو زم وایم چې زم داسې یو نوم پیدا کړم په دې دغه کې او د دې خلکو خدمت وکړم. هېڅ لالچ مې نشته، خو شکر الحمدلله دونه څه وشته، خو صرف د دې ګلالو ماشومانو دپاره. او دا دوه ماشومان چې ناست دي ابل د دوی ټوله ورځ 3 ورځې تېرې شوې، کله یو ته چا له لیک شان بلډ پیدا کوي، کله څه دوی ته هغه میندې جاړي، مونږ وینو پلاران ورته جاړي. اولاد وی ډېر خوږ شی دی، مونږ ته پته نشته، اولاد هم نشته، خو د دې خلکو نه ورو. نو زه هماغه امید مې په دغه کې واچو چې انشاءالله او انشاءالله زه کوشش کوم چې زم په دغه کې لاړ شم. خو صرف او صرف د خپلو ناستو مشرانو ته دا یو درخواست کوم، کوم چې د سیاسي کارکون دی دغه چې مخالفت ډېر زیات دي په تنګي کې، چې یو کس د کامیابۍ کار کوي، یو کس د ښېګړې کار کوي، نو د هغه دشمن او دغه ډېر زیات دي. زه چا سره مخالفت کول نه غواړم، ټولو سنټرو والا ته وایم چې د رونو په شان دا ما صرف او صرف د دې ماشومانو د خدمت دپاره د ټولو خلکو له ټیک ته له 100 روپۍ معدن به هم پکې وي، هر څه به پکې وي که نه، خو خدمت کول غواړم، ځان خپل فیملی شان یو مضبوط پرسن جوړل غواړم چې یاره زما یو نوم شي د خپل تره شان، چې څنګه هر ځای کې خلک ډاکټر الماس یادوي چې ورسره یاسر هم یادوي. انشاءالله زه به کوشش کوم او هغه خپل تره په قدم به قدم ایږدم چې سم کوم د هغه نه مشوره علم، د خپل تره خالد نه مشوره علم، په هغې ځم او کوشش به کوم چې د هغوی شان ځان جوړ کړم او د ټول تنګي خدمت وکړم او خلکه ومني چې او دا خبره کړې وه چې یاره زه به داسې کوم. نو که تاسو را سره تعاوني انشاءالله واده د حاجي صاحب نه زیات تر دغه کوم چې ته به ما سره په تلیسیم یا سنټر کې نور د هر څه دغه خو دې دغه کې به را سره ډېر لاس کې چې دې کې ما سره څوک دغه ونه کي. زه کشر یم دغه یم ډېر دغه مې تجربه مې نشته، خو کوشش کوم چې خپل چې کم مې ارمانو د زړه او دغه چې په هغې باندې ورسم. باقي چې ما سره کم ډاکټرز دي، لیډي ډاکټرز یا میل ډاکټرز، نو هغوی ته هم دا په دې دغه باندې ورسره ما سټامپ کړی دی چې که دلته په دې سنټر څوک راننوتل نو هغه به وځي نه، که هغه د پیسو د لاسه وتل نو ګورې دا به ني، زه به د جیبه ډکوم، د چا نه پیس ورسره نه و هغه به نه وځي واپس، چا سره د اپریشن پیسې نه وي، چا سره ډیلیوري پیسې نه وي، نو هغه به واپس نه وځي د هسپتال نه، دغه کار به دلته کېږي. او نور بس تاسو دعا غواړم. والسلام.